ناظرینو قرآن مجید دا د الله جل شانه اخیری کتاب ده او یو قسم معجزه ده. نو زه تاسو ته نن یو داسې یوه ویډیو درته کوم چې هغه کس وکړو د مو تاسو د معاشرې په نظر کې هغه یو پګل لیونی وي. نو یو کس پګل لیونی وي نو هغه په دو شي نو څه پوهېږي په دین دنیا نه هغه نه وي خبر که نه، خو لیکن دا د قرآن مجید ولا معجزه ده. نو دا پګل څه دی څنګه تلاوت شروع کړلو که نه نه ټول خلک ورته حیران شو، د خلک ورته راجمع شولو. نو دا ویډیو د سره وکړو تاسو ته په خپله پته ولګي. والله خير الرازقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فقد استمسك بالعروة الوثقى لا النساء ملها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى صدق له ما. دا د قرآن مجید ولا یو معجزه ده، یو عظمت ده چې په زړونو کې څه کله پرېوځي که نه هغه بس بیا دا نه کسي دا پګل ده لیونی ده دا پوه ده نه پوه ده یا دا غریب ده مسکین ده مالداره ده دا بیا نه کسي. د قرآن مجید یو خپل عظمت ته چې چا سینې کې پرېوت هغه جسم سره ارتباط شي که نه دا اوس کوم انداز سره د تلاوت کوي که نه دا مو نشو فیل کولی. صحیح ده د دې ته خپله باندې بیا پته لګي چې د کوم هغه زړه سوی نه د تلاوت کولو که نه. که ویډیو مو خوښه شوي نو د چینل د سره سبسکرایب کو لایک یې کو ډېره مننه. السلام علیکم.